مسلمان ملکونه چې دي دا نور ملکونه په خپل کنټرول کې ساتلی شي، خو په دې کې اتفاق چې دی دا نشته. که تاسو وګورئ امریکې په ایران باندې پابندي لګولي چې ته به اټمي هتیار چې دی دا به نه جوړی، ستا د اټمي هتیار نه دنیا ته خطره ده. خو کال ته اسرائیل وګورئ نو په اسرائیل باندې دا پابندیانې نشته. هغه ته دا نه وایي چې ستا د اټمي هتیار نه چې دی دنیا ته خطره ده. بل دا د جنګ خلاف ورزي هم وکړه، کومه جنګ بندي چې دا ډزبندي چې شوي دي نو د هغې خلاف ورزي هغه هم وکړه چې په لبنان باندې حملې کوي، خو بیا هم په هغه باندې څه پابندي چې دا هغه ونه لګېدله. خالي په مسلمان ملکونو باندې چې دی دغه پابندي لګي، او اوس چې د نن نه ناکابندي چې دا هغه هم په سمندر کې لګی. ایران ته چې کوم جهازونه ځي نو هغه جهازونه چې دي دا به هم کتلی کېږي، ځکه دا د ټرمپ وینا ده. نو مسلمان ملکونه چې دي په هغو کې غیرت نه راوچتېږي که نه. د امریکې او د ایران چې کم جنګ و او ایران چې کم ابنای هرمز بند کړی نو د هغې د وجې نه په دنیا باندې څومره اثرات پرېوتو. د هغو معیشت چې دی هغه په ښکته باندې راغلی، مهنګایي چې ده هغه راغلی وه چې دغه ځګې کې یو څو ملکونه دي چې د هغې د وجې نه دا راغلو. دغه شانتې که ډېر ټول مسلمانانو ملکونو یو اتفاق وکړو او د تیلو د سپلای چې ده دا یې بنده کړه او دې ځانه یو بلاک جوړ کړو او په خپلو کې تجارت کوي، نو دغه ملکونه چې دي دا به د دې غلامانې د دې به غلامانې د دې خبره چې دا هغه به مني. خو داسې چل کوي دا مسلمانان ملکونه کم چې عرب دي دا چل کوي چې تیل خرڅوي، د تیلو او کمې روپۍ چې دي هغه راخلي او هغه بیا به دغې ملکونو کې ږدي، لکه په امریکا کې ږدي هلته کې او هغه یې رالي هغه یې د دې خلیاب چې دی هغه استعمالوي، ځکه دغه روپۍ چې دي د هغو سره پرته دي دې خو ته بیا تپوس هم نشي کولی. لکه د ایران چې کومې پیسې هلته کې پرتې وي نو هغه هم هغو چې دي هغه قبضه کړي دي. دغه شانتې د دې ملکونو دا چې دی دا هم نیوی شي، خو دې چې دی غلامان دي رالي حق خپلې روپۍ او بیا هم په هغې ملکونو کې ږدي چې دې یو بلاک جوړ کړو او دا ټوله دنیا چې ده دا دې په کنټرول کې اخیسته شي چې مسلمانانو ملکونو خپل اتفاق وکړو. ځکه چې په ایران باندې ټایم په ټایم باندې پابندیانې لګوي، دغه شانتې مسلمان ډېر ملکونه دي چې په هغې باندې دي پابندیانې لګوي او دا ورته وایي چې ته به اټم بم نه جوړوې. دی به یې جوړوي خو ته به یې نه جوړوې. ولې؟ چې ستا د اټم بم نه دنیا ته خطره ده او د ده د هغې نه خطره نشته. ځکه ایران به تاسو نه لیدلی چې په یو ملک کې دغه شانتې حمله کړي، دغه شان دا نور ملکونه به تاسو نه لیدلي چې دوی په یو ملک باندې حمله کړي، او اسرائیل چې دی ځای په ځای باندې حملې کوي په هغه پابندیانې نه لګي. دغه شانتې امریکا چې د هغه ځای په ځای حملې کوي په هغه پابندیانې نه لګي. خو د مسلمان نه چې دی نن سبا غیرت تړلی دی. مسلمان ورته هم ویل نه دي پکار، ځکه مسلمانۍ په هغو کې شته هم نو، خو غیرت چې دی هغه د دې ختم دی. تاسو راسره هم خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ.